الله 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 الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدقت يا رب العالمين. الله إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. خبره داسې ده چې مسلمانانو په یو ځای کې چې دی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته اطلاع راغله د یو ځای نه چې په بلانکي ځای کې چې کوم په باډر باندې مسلمانان دي نو هغې باندې ګیر چاپېره کافران ډېر ظلم کوي او مجبوری یې چې دي دا واپس ته کفر طرف ته لاړ شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د عبدالله بن جحش رضی الله تعالی عنه په مشرۍ کې څه کسان ورولېږل چې کله کسان ورغلل 400 کسان تاسو په پلانکي ځای کې ته لاړ شئ او معلوماتو کې که چېرته داسې وي چې په دا خبره واقعي ټیک وي نو د دې څه روکتام وکړئ یا چیرسي یم وغیره تاسو هلته بس معلوماتو کې دي چې کله هلته لاړه نو هغه د جمعه الاخرى اخرې ورځې وي. اوس تاسو خو به وایئ چې جمعه الاخرى پکې دا به د سهار په هغه پوډري چېرته د سهارې مونځ نه و کړی او نه یې د سهارې بانګ اورېدلی نو چې د سهارې بانګ یې چېرته نه و د سهار راپاڅېدلی ده نو چېرته به ویښ پاتې و غریب یا به نشه نه و یا یو څه بل څه نو سهار چې اوس بانګ یې کله وي په هغې کې وي چې الصلاة خیر من النوم وایي چې د وروستو غرمه شوه یا چې هر څه ټایم بیا هغه وي استاد جي ته وایي چې استاد جي نن خو مې د سهار په بانګ کې نوې ټپه اورېده نن خو پکې نوې بل شي هغه غریب پکې چېرته دا نه وه اورېدلې. نو اوس خبره ده تاسو وایئ چې جمعه الاخرى خو پکې لا د بل ځای نه راغی دا پکې لا کومه ټپه ده دا اسلامي میاشتې دي چا ته پکې پته چا ته پته دا اسلامي میاشتې دي. نو د هغې اخري تاریخ رجب محرم او دغه شان ذوالحجه باندې 4 میاشتې چې دي نو دا مکرمې معظمې دي په اسلام کې که نه ذوالقعده شوه ذوالحجه شوه محرم شو او رجب شو دا په اسلام کې مکرم په دې کې به جنګ دا بند د اسلام په ابتدایي زمانه کې دا د ابراهیم علیه السلام د وخت نه دا خبره را روانه نو دي چې کله هلته ورورسېدو نو دا د جمعه الاخرى اخري تاریخ او ورپسې میاشت یې دا د رجب وه دی په دې تاریخ کې ګډ وډ شو بل دی دلته تحقیق کو هلته په کافرانو دا ډېر بد ولګېد چې ښه موږ خو دومره په ټولې دنیا باندې په نیمه دنیا حکومت کو دي زموږ خلاف چې دغه کوي موږ یو چا باندې ظلم کوي خو به ظلم عار نه ګڼو هغه خو یې فخر کو په باندې او دی د هغې تپوس کوي نو چونکې هغه دې ته پته نه وه دې ګڼوي د جمعه الاخرى اخري تاریخ دی او هغه د رجب لومبنی تاریخ خو په هغې کې جنګ بند و عربو به هم د هغې خیال ساته خو چونکې هغې خپله چې دی نو دغه کفر کو او جګړه یې شروع کړه نو د هغې یو مشر ابن حضرمي هغه ول مسلمانانو مردار کړ چې هغې مردار کړو کافران خو تیتر بیتر شو نور خو به د جنګ نه خو هغې له نور څه په لاس نه ورتله نو دا پروپیګانډه یې شروع کړه یو ګوره
دی وایي چې زه د ابراهیم علیه السلام په طریقه یم او کار یې څه وکړو چې په هغه میاشتو کې وجنګېده چې هغه زموږ د پلار د نیکه نه د ابراهیم علیه السلام نه را روانې چې په هغې کې جنګ بند دی. نو الله رب العزت د آیاتونه را نازل کړه چې دا خبره خو ټیک ده چې په دغه کې جنګ کول ښه شی نه دا بیا ختم شه. دا حکم بیا چې کله صورت توبه را نازل شي بس دا حکم بیا ختم شه، بیا مسلمانانو ته جهاد جایز شر سکي. خو الله رب العزت ورته چې دا خبره خو ټیک ده خو دا تاسو چې دا په دې میاشت کې په دې پاکو میاشتو کې چې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم د عمرې نه بند کړ نو دا ولې اسان کړه؟ دا زما خیال دا کفر نه دی. د دین لوی ظلم ومن اظلم ممن منع مساجد الله، د دین لوی ظلم کیدی شي چې څوک د الله د کوره بند کړي. بله خبره دا ده چې بله کیسه وره بله دا چې تاسو خو دا سره د مسجد حرام په مکه معظمه کې چې کوم خلک ګیر چاپېره اوسېږي تاسو خو هغه د کورونو نه ریخ کړي، هم د کورونو نه ریخ کړي. نو ته یو باشنده زما خپل ذاتي کور دی مثال پته ول ذاتي کور دی او هغه چې دی نو زر یو کس راولېږي ما د ذاتي کور نه وباسي او بیا د حرم شریف اوسېدونکي د هغې د ګیر چاپېره اوسېدونکي نو تاسو هغه د خپل کورونه نه ویستلی دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکې معظمې نه ځي که نه شاته مکې معظمې ته وت ای مکې ته ډېر خپل وطن په هر چا وي ډېر زیات ګران دي، زه به ستا نه هېڅکله نه وې تللی. د حدیث مفهوم دی خو که زه د کافرانو پرېږدم هر چا ته چې دی دا خپل ذاتي کور چې دی هر چا د دې وجې اسلامي حکومتونو کې هر مسلمان له به هغې ذاتي کور ورکوي وایي دغه شاندهی بال بچ خرچه وغیره که چېرته کار روزګار وي اوسه بل څه نه دي نشي کولی دا د دې ډېر زیات. نو تاسو خلک د کورونو نه مو یې ریخ کړي الله دې هر مسلمان له خپل کور ورکړي ذاتي. نو تاسو خلک د کوره ریستي بل هم انکار کړی د الله رب العزت بل چې دی د خدای د لارې نه منې کول کوي د عمرې نه منې کول کوي د اسلام نه خلک منې کوي نو د دې نه خو دغه لویه ګناه ده دا جنګ هم ګناه ده خو د دې نه خو هغه لویه ګناه ده. نو الله رب العزت د آیات را نازل کړو دې کې دې جوابات وکړو. یسألونک دې سوال کوي ستانه عن الشهر الحرام په باره د میاشتو عزتمندو کې قتال فی چې څنګه دې جنګ کول په دې کې مسلمانانو تپوس وکړو چېرته نو خو دا کار وشو په دې کې اوس دا جنګ کول څنګه دی. قل ورته ووایه ای پیغمبره صلی الله علیه وسلم قتال جنګ کول فی په دې میاشتو کبیر لویه ګناه ده خو تاسو سموئ دا حکم اوس ختم دی ها که خپل بیا جګړه مګړه کوي یو بل وخیر راوخی نو بل بیا خیر دیوالی شي. وصد او منې کول عن سبیل الله د لار د الله تعالی نه وکفر به او انکار کول د الله د احکاماتونه والمسجد الحرام او منې کول د مسجد حرام نه. الله هم دې وساتي الله هم دې دې کارونه وساتي الله هم دې د جنګ جګړو نه وباسي وساتي الله هم دې وساتي. و اخراج اهله او باسل اهل د دې لا باشندو د دې لا استوګنو د دې مکې معظمې لره استوګن د دې مکې معظمې لره منه د دې مکې معظمې نه اکبر دا ډیره لویه ګناه ده عند الله بنز د الله تعالی الله وی زما بنز باندې دا هغې نه لویه ګناه ده. بل الله وی والفتنه دلته مراد د فتنې نه شرک دی او شرک چې اکبر دا ډیره لویه ګناه ده من القتل د قتل نه. ولا یزالون او همیشه به وي دي یقاتلونکم چې جنګ به کوي تاسو سره حتی تر دې پورې یردوکم چې واړوي تاسو عن دینکم د دین ستاسو نه ان استطاعوا که چېرته طاقت وشو که طاقت وشو کاکا ومن یرتد هغه څوک چې واوړېده منکم ستاسو نه عن دیني د دین خپل نه فیمت الله او دې مړ شو وهو کافر په داسې حال چې دې کافر وي الله هم دې وساتي. فاولئک بس دغه کسان حبطت اعمالهم تباه شو عملونه د دوی باطل شو عملونه د دوی فی الدنیا په دنیا کې والآخرت او په آخرت کې اولئک دغه کسان دي اصحاب النار چې دا صاحبان د اور دي هم فیها خالدون دي او په دې کې همیشه وي. خبره ده چې الله رب العزت وایي چې دغه ټول جرمونه دا هم ډېر غټ غټ جرمونه دي بل مسلمانان ته وایي چې اړه مو وهئ دی به تاسو سره جنګېږي دي تاسو برېدي نه که تاسو داسې دې سره نه جنګېږي ځان هم ښه سړي جوړ کړه
نور د ښه سړیتوب دپاره د ټول نه لوی شی جهاد دی. خو که د دې خبره مو منله نو دې بیا هم تاسو نه پرېږدي، په یو دوو خبرو نه پرېږدي، تر څو چې تاسو د دې دین خپل کړی دي. تاسو هندوان شوي نه یې، ته عیسایان شوي نه یې، تاسو سیکان شوي نه یې، تاسو چې د یهودیان شوي نه یې، نو بیا به هم پرېږدي چې دغه وکړي. او چې چا دا وکړو نو ټول عمل یې تباه او برباد شو. حج یې لاړ، عمره لاړه، هر څه الله هم دې وساتي. او که په دا حالت کې مړ شو بیا خو بالکل تباهي ده او غر کېده دي. نو خیر، اوس چې کوم کس د اسلام نه وړېده او دې په خپله خوښه اسلام له رانغی او دې اسلامي حکومت دې په جنګ کې راټینګ کړو، ده ته پته چې اوس زما په سټ توره پرته ده او ما قتلی او دې د هغې د وجې کلمه ووایي نو بیا به قبوله نه او که نه د هغې نه چېرته مخکې دې راټینګ شوي نه دي، امن حالت دی او ده په خپله چې دې ووایي چې بهی زما نه غلطي شوې وه خو په صحیح حقیقت کې به توبه وباسي، کل عام به توبه وباسي چې غول مې خوړلی او اوس چې دی زه اسلام طرف ته واپس راځم، بیا به یې توبه قبلېږي. الله هم دې د کفر نه وساتي. ان الذين یقینا ها کسان آمنو چې ایمان یې راوړ دي، والذین ها کسان هاجرو چې هجرت یې کړی، وجاهدوا جهاد یې کړی دی فی سبیل الله په لار د الله تعالی کې، اولئک دا ها کسان دي یرجون چې امیدوار دي رحمت الله د رحمت د الله تعالی. اوس دې وی چې آیا موږ دا جنګ وکړو نو دا به قبلېږي او که نه؟ دا اوس قبول دی الله ته، که نه مسلمانان وایي سرخوشک وو. ګوره د اسلام یې ډېر خیال ساته، د الله د رضا به یې خیال ساته. نو الله ورته او تاسو خو اراده سمه او تاسو خو قصدن دا کار نه دی کړی چې په لومبني تاریخ باندې جنګېدلې د پاکو میاشتو. ان الذین یقینا ها کسان آمنو چې ایمان یې راوړی دی، والذین ها کسان هاجرو چې هجرت یې کړی دی، وجاهدوا جهاد یې کړی دی فی سبیل الله په لار د الله تعالی کې، اولئک دا ها کسان یرجون چې دوی امید ساتي رحمت الله د رحمت د الله تعالی. والله یقینا الله رب العزت غفور الرحیم بهانه کوونکی او رحم کوونکی دی. د لارې نه مراد دا دی چې یعنی الله چې کوم حکم تا ته کوي چې په دغه طریقه لاړ شي نو بس دا لار شو. د لار نه مطلب دا نه چې د عامې لارې د دنیا دا چې کومې لارې دي. موږ سره یو بابا وویل دی هغه تبلیغ نه منه. تبلیغیان به ډېر مخالف و، غریب نو او ښه سړی و، یې یو نیم بس دغه یا څه وجه به وه، هغه به خیر وجه مې هغه یوه بیروي داسې کار وشو، زه په پوله باندې روان وم نو وایي امیر صاحب راته وایي چې راځه مونږ سره د الله په لار کې لاړ شي. وایي ما ورته چې دا د پلار لار ده، دا د الله لار ده. الله هم دې وساتي. نو دا لار نه مراد دا دی چې الله تا ته کوم حکم کړي ته په دغه باندې روان شي. اوس دلته کې الله رب العزت یو بله خبره کوي، هغه دا ده چې دې ستا نه د شرابو په باره کې تپوس کړي. نو شراب دا په جاهلیت کې خلکو ډېر زیات څښل، بیا ورو ورو چونکې اسلام راته او ډایرکټ چې دی نو یو حکم نه دی بند شوی. ځینې ډایرکټ هم بند شوي لکه اوس، او ځینې ډایرکټ نه دي بند شوي، هغه په مزه د خلکو نه. او ځینې نو یو حکم راغی چې بهی د شراب په حالت کې دغه ته مه نږدې کېږي، مانځه ته مه نږدې کېږي. بل حکم هم راغی چې شراب چې دی نو دې کې پیدا هم ده خو نقصانات یې ډېر زیات دي، ګناه یې ډېره زیاته. دغه شان د جوارح او غالبا بوالی سینا دی که څوک وایي د ما نه هوسیر شو، دې کې یو حکماو کې یو دی هغه وایي چې 49 پیدې دي او 150 نقصانات دي. پیدې 49 دي په دوایو کې استعمالیږي، بعضو کې یو څه بل څه، خو نقصانات یې 150 دي د شرابو. او جواری خو نقصان دی. اکثر پکې خلک چې دی مال خو هسې هم بیلي، ګاډې بیلي، ځمکه بیلي، کور بیلي، بیا چې دی داسې تاریخ چې ته وګورې نو په ځینې وخت کې خلکو خپلې زنانه چې دی په جواری کې خرڅې کړي او هغې بیلې دي. بلا کیسې پیسې الله هم دې وساتي، الله یې د خلکو نسلونه هم ته وساتي. نو دې ستا نه د شرابو په باره کې تپوس کوي. بیا شراب چې دی مکمل بیا بند شوي دي، او شراب چې دی دې ته د ګناهونو جړه په حدیث کې ویلې شوې ده چې څوک چا وڅښل نو د ګناهونو جړه چې دی دا راټینګه کړه. د دې وجې یو بزرګ باره کې راځي، وایي هغه یو پیره یو ښځې چې دی نو هغه ته د زنا مطالبه وکړه، د څه امیلونه په لاره کې خرڅول، هغې به چونکې بزرګان پیران به مخکې داسې چې هغې به په خپل لاس ګټله، دې په لاره کې ګرځېده د شکل نه ډېر زیات ښکلي. نو چا ولیده او هغه نوکره راله وینځه د خپل اکا ته وایي چې د دغه ته وایي د خپلې
مشرې ته وایي یا ښځې ته چې یو سړی دی فقیر دی خو ډېر زیات ښکلی دی وی روی غواړه چې روی وخته په چل ولې خپل عمارت ته دننه کړه چې دننه یې که ورونه یې بند کړه وی ما سر به دا ګناه کې او که ګناه نه کې نو دا شراب بس کې او که شراب نه څکې نو دا ماشوم به قتلی 3 کال ورته یا زنا وکړه یا شراب وڅکه یا دا ماشوم قتل کړه چاړې ورته ایښې وه 3 واړو کې به یو لازمي کې کني زمان نه شي وتلی لاړ بنده نوکرانو به لا ښه نو ده ته شراب کم ښکاره شو ده وی چې دا شراب پکې چې دی نو بس دا د زنا نه به هم بچ شم او د دغه نه ماشوم د قتلون نه هم بچ شم ده چې دی نو شراب وڅکل چې کله یې شراب وڅکل نو ماشوم هم ترې قتل شو او زنا هم ترې وشو الله ربالعزت دې وساتي او دې باندې خدای پاک ځکه عذاب ورکوي او سزا ورکوي چې خدای پاک تعالی سم ذهن درکړی او ته پرې د لیونتوب پرده راچې خیر نو د شراب باره کې الله رب العزت وی دې ستا نه تپوس کوي نو ته ورته ووایه چې په دې کې ګناه ده پیدې هم ده د خلکو دپاره خو ګناه یې چې ده ډېره لویه ده د پیدې نه لکه شان د جوارې او دې ستا نه تپوس کوي چې څه شی صدقه ورکړو نو ورته ووایه چې زیاتي چې مثال په طور ستا په 10 روپو ګزاره کېږي او تا سره 20 روپۍ پرتې دي نو دا 10 روپۍ چې دی دا د الله په لار کې ورکړه یا ستا په 10 ګزاره کېږي او تا سره 40 روپۍ پرتې دي نو دا 10 دی د الله په لار کې ورکړه الله وی دغه شان وکړه یسألونک او اوس که ستا 10 روپۍ تا ته پته چې زما ضرورت دی سخت 10 روپۍ زما ضرورت دی تا سره 10 روپۍ دي او ته دا 10 روپۍ بل چاله ورکړې او خپله بیا سوال کې نو دې نه منع راغلی داسې به نه کړې که ستا سره 10 روپۍ دي او 10 دې پکار دي او 40 تا سره یې دا 10 ته الله په لار کې ورکړه دې ته زیاتي مال ویلی شي او که نه ستا دې 10 ته ضرورت دی او تا سره هم دی راته بل لکه حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم محفل ته یو کس راغی او هغه سوال وکړه چې صاحب ضرورت دی راته نو رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابو ته ووایي چې دله څه ورکړې چا والله دا سرو زرو یو ټوکړه ورکړه نن سبا چې چا نه سوال وکړي 2 روپۍ 15 روپۍ 10 روپۍ دا سوال هغه خلک ویو هغه والله د سرو زرو یو ټوکړه ورکړه صحابي چې ورکړه نو دغه کس را په دې محفل کې ناست بل سوالګیر راغی هغه ته پته نه وه چې چا سوال کړی دی هغه ورته چې صاحب زما کور کې د غربت زمانه ډېر سخت ضرورت دی څه کار هم نشته څه نشته ما ته لږ څه راکړه ډېر ضرورت دی راته رسول الله صلی الله علیه وسلم له ده دپاره اعلان کړو چې دغه بل کس ورمخکې شو ده والله د سرو زرو ټوکړه ورکړه هغه په ښه نیت ورکړی وه خو چونکې هغه ته خو لا د مسلې پته نه وه چې مسله څه ده هغه نور خو نږدې له خلکو ډېر برداشت واله چې زه به برداشت وکړم دله د ده ضرورت دی دله به یې ورکړم خو مسلې خو ورته پته نه وه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د هغه کس ته لاسو نه سرو زرو ټوکړه واخیسته لرې ترې ګزار کړه ورته یې موږ ستا دپاره سوال وکړو ته هغه بل چاله ورکړې مطلب دا دی چې کله ستا نه زیاتي وي کمې ستا په 10 ګزاره کېږي نو دا 10 بیا نورې چې دا بیا بل چاله ورکړه چې د هغه پې خپل کور وغیره سم شي تعالی به الله رب العزت د هغې پیدا درکوي ستا به په دنیا کې هم کار سمي او آخرت کې به هم سمي یسألونک دې سوال کوي ستانه عن الخمر په باره د شرابو کې والمیسر او په باره د جوارې کې الله هم دې وساتي الله دې هر مسلمان وساتي دا په هر کور ته په سناسي حساب باندې وردننه شوي دي قل ورته ووایه ای پیغمبر انقلاب صلی الله علیه وسلم فیهما په دې دواړو کې په دې جوارې او په دې شرابو کې اسم ګناه کبیر ډېره لویه ومنافع و پیده ده دی للناس دپاره ده ومنافع و پیده ده للناس دپاره ده خلکو پیده یې لږه ده ګوره خدای پاک هغې دپاره لږ داسې دغه مغه ونه کړه وایي ګناه یې ډېره لویه ده وایي پیده لږه شانتې ده و اسمهما او ګناه د دې دواړو اکبرو لکه مثال په طور ته کاروبار شروع کړې دغلته په سړک کې او یو کس تا ته وایي چې مړه یو 15 روپۍ پکې ګټه ده خو 2000 روپۍ پکې نقصان دی نو ته به هغه شروع کړې ستا پلار هم بیا نه شروع کوي او دا خو لا ابتدایي خبرې وروسته خو بیا مکمل بند شو بس بیا خو ټول نقصان شي خو ابتدا کې لکه که فرض که تاسو بیا تا هیله خواله نه ورځي او الله هم دې شرابو نه وساتي د خلکو پکې نسلونه اخته دي نسلونه تباه و برباد شو کشران تباه و برباد شو مشران تباه و برباد شو قل ورته ووایه ای پیغمبره صلی الله د دې وجې د ځان باره کې فکرمند کېده پکار د خپل اولاد باره کې چې دي رانه چېرته کندې ته ونه غورځېږي د خپلو ګاونډیانو باره کې بیا د نورو مسلمانانو باره کې قل ورته ووایه ای پیغمبره صلی الله علیه وسلم باقاعده د خپلو کشران نه تپوس کوي د خیال ساتئ چې دې قدم څنګه علي څه کوي څه نه کوي کوم ته ځکه
د کشروالي دماغ چې دی نو هغه لا پاخه نه ير طرف ته تللی شي. قل ورته ووایه ای پیغمبر صلی الله علیه وسلم فیهما په دې دواړو کې اسم ګناه ده کبیر لویه و منافع و فایدې ده دي للناس دپاره د خلکو و منافع و فایدې ده للناس دپاره د خلکو او که زوی هر څومره غټ شي که لور هر څومره غټه شي خو د مور او پلار دپاره لا واړه دي. و اسمهما نو د دې وجې باندې چې دا اوس غټ شو نه چې هر څومره غټ شي ستا دپاره لا واړه دي د مور او پلار دپاره واړه دي. و اسمهما او ګناه د دې دواړو اکبر ډیره لویه ده من نفعهما د نفع د دې دواړو نه. او زموږ په دې کلي کې خو توبه ته به دا سیرګټو دا چرس دا یو څه بس دا خو سم راورېدلي ته وې هره ګناه سمه راورېدلې ده یو ځای ته خالي نه دی الله هم دې وساتي. د خپل نسل بیا د مسلمانانو د نسل حفاظت پکار. و اسمهما او ګناه د دې دواړو اکبر ډیره لویه ده من نفعهما د نفع د دې نه د فایدې د دې دواړو نه. ګناه ډیره لویه ده نقصان ډیر لوی دی د دې فایدې د دواړو نه. ویسألونک او دې تپوس کوي ستاسو نه ای رسول الله صلی الله علیه وسلم ماذا ينفقون چې څه شي صدقه ورکو. قل ورته ووایه ای پیغمبر صلی الله علیه وسلم العفو زیاتی مالدانه هغه ما تاسو ته وي چې زیاتی مالدانه ته 2 کاله جوړه استعمال کوي چې دا د بدې چې دا اوس په ګوتو باندې جدا کېږي هغه د خدای په لار کې ورکوي چې زه د خدای په لار به ورکو نه دغه نه دا خو داسې زیاتې کې چې اوس ته دا چول ستا بدې شي نو ته بل له ورکوې بیا هم چې کوم د استعمال یو کس ته ضرورت یې ورکول یې پکار یاسې غردون نه پکار خو نه چې کوم شي تا ته ډېر خوښ وي لن تنالوا البر حتى تنفقوا هغه د خدای په لار کې ورکړه چې ستا په دېرشو ضرورت په برابرېږي او بل کس ته ضرورت دی د زیاتي 10 روپۍ هغه له ورکړه. کذلک همدغه شان یبین الله بیانوي الله رب العزت لکم تاسو ته الآیات نشانې لعلکم دپاره دي تتفکرون چې تاسو سوچ فکر وکړئ فی الدنیا په معاملاتو د دنیا کې والآخرت او په معاملاتو د آخرت کې. ویسألونک او دي تپوس کوي ستانه عن الیتامى په باره د یتیمانانو کې. خبره دا وه ابتدا کې دا حکم چې چونکې جنګونه مو یتیمانان هم ډېر او پای خو سختې تېرې شوې موږ څه لیدلي دي نو زنانه به وي په کورونو کې بچیان به واړه نو حکم دا چې د کم کس سره په کور کې یتیمان مثال په ډول د چا وارګان وو د چا بخوري وو د چا بنوسي وغیره چې چا سره په کور کې یتیمان وي د هغې د مال حصه به بیلی د هغې به اکثر خپل مال نو د مور او پلار مال به پاتې یا وغیره د هغې چې وي کم مال دی د هغې نه به بیل اوړه غږوي د هغې جامې به بیلي د هغې روټۍ به بیلي د هغې ترکاري به بیلی او ستاسو به بیلي مکمل هر څه جدا او کټوۍ هم جدا د هغې روټۍ هم جدا نو دا به مسلمانانو ته ډېره ګرانه وه. زنانو به ځان له هم پخلی کو یتیمانو له به هم پخلی کو او جدا اوړه به هم بیا لغږل هر یو شي جدا بوڼۍ هم جدا معمولي ریزه د هغې جدا که چېرته به ګډوډ شو سخته ګناه مسلمانانو ته دا ډېر ګران کار و چونکې کورونه داسې د غربت کورونه مو بیا اور بیل بلوله هره لوبه جدا وه نو الله رب العزت بیا اساني راوسته. الله رب العزت وایي که ځان سره ګډوډوې نو بس صحیح ده ځان سره شاملوې خو مثال په طور د هغې د یو پیړۍ نه چې دی نو یو روټۍ کېږي او په یو روټۍ باندې دا یتیم مړېږي نو بس د هغه د وړو نه به یو دغه رالي داسې ورته یو پیړه رالي او د خپلو نه به نور رالي د هغې مطابق مطلب دا یې څونه خوړې شي د هغې د طرفه به هغې نه شاملې پکې او چې ستاسو دا څومره خوري دونه به د خپل طرفه شاملې احتیاط به خپل حده پورې ښه ټیټ کوئ چې د هغې مال ونه خورئ تاسو او د هغې د خپل حصې مطابق مال وخوري او دغه شان که چېرته فرض که معمولي دغه کېږي نو دا الله رب العزت خو پوه دی چې تاسو کې د چا زړه کې دا یې چې زه یتیم له ښېګړه ورسوم نو په هغې هم الله پوه دی او چا زړه کې دی چې زه یتیم مال وخورم الله په هغې هم پوه دی نو د یتیم مال به په چل ول نه خورئ او د ښېګړې دپاره ځان سره یو ځای کړئ ستاسو وروڼه دي. ویسألونک او دې تپوس کوي ستا بیا یو ځای شو بیا به یو ځای خو لکه د هغې د مال نه به یې دومره راغشته چې څومره یې خوړی شو. ویسألونک او دې تپوس کوي ستا نه عن الیتامى په باره د یتیمانانو کې قل ورته ووایه ای پیغمبر انقلاب صلی الله علیه وسلم اصلاح لهم اصلاح کول د دې خیر دا غوره دي. اوس یتیم دی نن سبا هم تا ولیده چې بهی د ده ضرورت دی او ته هغه له چې دی نو د دنیا تعلیم ده سکول وغیره د دغې بندوبست هم ولله وکړه د دین تعلیم هم وکړه د دین اگر که موږ خپل بچو له نن سبا نه کړو دا لوی کمې دی دې به تپوس کېږي نو د دین د تعلیم هم ولله بندوبست وکړه د دنیا هم وکړه د کپړې چا له خدای پاک وس ورکړي د خیر ښېګړې کارونه پکار دي الله به د هغې بدله درکړي ستا به خدای پاک پردې ساتي د بچو به د خدای پردې ساتي خدای به تا ساتي بل چاته بیا لاس نه نیسي.
وان تخالطوهم او که چرته دی شامل کړه د ځان سره او کدیم ګډ وډ کړه د ځان سره فاخوانکم نو بس دا رونه ستاسو دي دا یتیمان ستاسو رونه دي دا ستاسو د معاشري خلک دي د ستاسو د ملک خلک دي ستاسو د قوم خلک دي ستاسو په شان مسلمانان دي بل څوک نه دي انسانان دي والله الله رب العزت یعلم بوها المفسد په فساد کوونکي باندې من المصلح د اصلاح کوونکي نه الله پوهه دی چې څوک د څه لپاره لګیا دي ولو شاء الله که چېرته خوښه د الله تعالی وي لأعنتکم نو په مشقت کې به اچولي وي تاسو مطلب دا چې همدغه حکم به برقرار ورسه به جدا جدا خو نه الله رب العزت چې دی په تاسو باندې شفقت کوي ان الله یقینا الله رب العزت عزیز غالب دی حکیم حکمت والا دی اوس الله رب العزت یو قانون ذکر کوي قانون دا دی الله وایي چې د کافر مشرک سره به واده نه کوي ها چا سره کافر مشرک سره به واده نه کوي چې کوم کسه یهودان نه عیسایان نه دغه چې دین اجازت دی خو هغه چې د درې خدایانو عبادت نه کوي وغیرہ خو ځان به ساتي ځان ساتل دی پکاري ځکه قاضي اعظم بابا دا هغه خزه چې وه نو هغې به د اور عبادت کو بیا ځینې خلک وي چې مسلمانه شوي ده وغیره خو لور یې چې وه په هغې باندې هغه اثرات وو هغې به د اور عبادت کو اخره کې لاړه او مکه کافر ته واده شوه بیا څه ټیمه پورې خو په انډیا کې او پته چې د هغې نه پس بیا کم ځای وه مړه شوه جندې را یو څه بل اسلامیه کالج والا هم څه ټیم راغوښتې وه بله زمونږ د خان عبدالغفار خان باچا خان باندې چې مشهور دی د هغه ورور خان به یې ورته وي هغه ښځه چې ده نو هغه وکړه عیسایانه او څه وخت پس چې دی نو خلکو ورته ډېر منې کوم دی باچا خان په خپله هم منې که علما هم منې که چې هلکه سم خاندان دی دې مه ګډوډوه د هغه خیر چې د هغې کومه لور وشوه هغه چې وه نو هغه غیر مذهبه وه او دغه ښځه هم ترې په بله ورځ لاړه او هغه دغه ته بیا بل ته واده شوه نو داسې چې بیا د هغې په نسل باندې اثرات دي او دا کم کسان چې د بوت عبادت کوي یا دغه آسماني دین ورسره د هغې سره خو د سره واده نه کېږي دغه شان چې مسلمانه دیني هغه نه د یهودي سره واده کولی شي نه د عیسایي سره واده کولی شي دا د سره کولی نه شي او نکاح باندې چې دی نو الله رب العزت وایي چې مشرکانو ته مشرکې زنانه مالې او د هغې نه چې دی نو تاسو ته بهتر دی غلام هغه ټایم به غلامان هم نن سبا خو لا نشته ځکه مسلمانان خپله راګرځي نو الله رب العزت وایي چې غلامان به داسې چې لکه خرڅېده راخرڅېده د ساګو په شان او دوی مسلمان وي دی د کافر نه بهتر دی که یو زنانه د کافر سره واده کوي نو د هغې نه دا بهتره ده چې دی د مسلمان سره وکړي اگر که غلام دی دکه شان تاسو یو زنانه کوي هغه کافره ده د هغې په ځای بهتره ده چې تاسو یو وینځه وکړئ وینځه بیا دې ته د غلامان په شان به هم خرڅېدې راخرڅېدې تاسو یو وینځه وکړئ هغه دی مسلمانه وینځه دی خیر خو چې مسلمانه دا ستاسو لپاره بهتر دی دغه مه کوئ کافره مه کوئ ولا تنکحوا المشرکات او تاسو په نکاح سره مه اخلئ مشرکې زنانه کافرانې حتی تر دې پورې یؤمنه چې ایمان راوړي ولامة مؤمنة او وینځه مسلمانه خیر دا بهتره ده من مشرکة د کافر نه ولو اعجبتکم او دا اوس چې دا یې هغه سټایلونه کوي دا د پلانکې دی او دا د ډینګرې دی د هغې طریقې راټینګې کړي الله هم دې وساتي ولامة مؤمنة او وینځه مسلمانه خیر دا بهتره ده من مشرکة د کافر نه ولو اعجبتکم اگر که په تعجب کې واچوي تاسو لره حسن د هغې اوس سړی چې دی دې څه ته ګوري اکثریت سړي چې دی نو دی حسن ته ګوري ظاهرا ښکلیوالي ته ګوري چې بس چمړه سپینه یا یو څه بل څه دې ته ګوري او ښځه څه ته ګوري نو الله د هغې وایي ولا تنکحوا المشرکین او په نکاح سره مو ورکوئ مشرکانو ته میندې خپلې خویندې خپلې حتی تر دې پورې یؤمنو چې دی ایمان راوړي ولعبد مؤمن او غلام مسلمان خیر دا بهتر دی من مشرکین د کافر نه ولو اعجبکم اگر که په تعجب کې واچي تاسو لره مال د دې کافر اوس زنانه چې دی هغې اکثریت مال ته ګوري هغې مال ته ګوري او سړي چې دی نو هغې حسن ته ګوري د دې وجې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د هغې حدیث مبارک دی وایي څوک چې نکاح کوي نو هغه د څلورو وجې کوي لحسبها د حسب د وجې چې د دې نسب دا پښتانه دي جي دا سیدان دي دا پلانکي دي او بل ولمالها د مال دپاره څوک چې دی دغه کوي واده کوي بهی دا پلانکي مالداران دي دې کې به جینۍ وکړو نو مال به ورپسې راشي
بل ولحسنها او د هغې د حسن د وجې د ښکلیوالي د وجې چې دا ښکلې ډېره د چین ښاپېرۍ دي بل ولدینها او د دین د وجې چې دا دینداره ده تقواداره ده پرهیزګاره ده نو د الله محبوب فرمای محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فاظفر بذات الدین تاسو ترجیح ورکې دین لره دین والا چې کومه دینداره تقواداره نیکه هغې له ترجیح ورکې ځکه چې ته ورسره په امن یې ورنه چې دنیا والا ته خوښه کړي نو بیا به د کاته ګډه وډه د کعبه باندې بیا سره هم ګرځئ چې ستا په کور کې څه دي د ما په کور کې خو بچیو سره ما چرګوټۍ خوړه او دلته زه څه خوړی شم هلته خو به دا و دلته کې څه دي بس دا مختلف هلته خو به زما خادم هم ګرځېده نو الله رب العزت وایي ولا تنکحوا المشرکین او ولا تنکحوا المشرکات او په نکاح سره مهر مشرکې زنانه حتی تر دې پورې یؤمنن چې ایمان راوړي دي ولا امة مؤمنة او وینځه مسلمانه خیر دا بهتر ده من مشرکة د مشرکینه ولو اعجبتکم اگر که په تعجب کې واچي تاسو د حسن د هغې ولا تنکحوا المشرکین او په نکاح سره مه ورکوئ مشرکانو ته خپلې میندې خویندې حتی تر دې پورې یؤمنو چې د ایمان راوړي ولعبد مؤمن او غلام مؤمن مسلمان خیر دا بهتر دی من مشرکین د کافر نه ولو اعجبکم اگر که په تعجب کې واچي تاسو لره مال د دې کافر اوس دین لره ترجیح ورکې حضرت ابو درداء رضی الله تعالی عنه لور چې ده نو بالغه شوه چې کله بالغه شوه نو پخوا خو به د سادګۍ زمانه هم و د اسلام حکم هم دا دی چې کله هلک بالغ شي او کله جینۍ بالغه شي د دې نکاح وکړي زر تر زر هغه بېله خبره نن سبا چې دی نو هغه بیا د زنا طرف ته یو څه بل څه طرف ته ځي او مور او پلار یې غم نه کوي نو ابو درداء رضی الله تعالی عنه چې دی نو د ده خاندان والا چې دی دغه جینۍ له یو ښکلې رشته وکته هلک یې ولله وکته د ابو درداء رضی الله تعالی عنه بس رال چې ته ستا نه موږ ستا دا لور چې د پلانکي نوجوان دپاره غواړو نو هغه ورته وایي چې نه هغه خو زه نه ورکوم نو هغه ورته چې ولې دینداره نه دی وایي نه خو دینداره هم وایي خاندان یې ښه نه نه په نسب باندې زمان وایي ښه اوچت دی په نسب باندې هم صحیح دی وایي بیا وایي د هغه په کور کې چې دی سخر او خواهي نشته وایي سخر او خواهي په کور کې نشته زما لور به د هغې خدمت نشي کولی چې خدمت یې نشي کولی دا به جنت ته څنګه ځي دا و چې د سخر او خواښې چې دی نو خدمت وکړي چې جنت ته داخله شي دا چې نن زمانې وه وبه چې پلاره ولې ته ولله خدمت کوه که نه هلته لاړ شي خپله ولله خدمت کوه که نه چې زه ولله خدمت کوم نو خبره دا ده چې هغه ګوره هغه د لور دپاره هغه کور خوښوي چې په هغې کې سخر او خواښې ورته وایي که نه چې سخر او خواښې پکې دپاره دی چې هغې خدمت وکړي چې خدمت یې وکړي چې جنت ته راشي نن سبا چې واده شي ځه راشه په ارام کښېنه ماله به خادمه ګورې ماله به نوکره نیسي او زه چې دی نو دا چل دی هغه چل دی زه خو به هلته چې دی نو یو قدم به مې زه به ډېر اوچته اوچته ګرځېدم او زما چې دی پیزار به هم بل چا وینځه وغیره نو نه د هغه کور چې دی ابو درداء رضی الله تعالی خوښ کړ چې د کم کور کې سخر او خواښې وه چې زما دا لور د هغې خدمت وکړي حالانکې ابو درداء رضی الله تعالی د رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر لوی صحابي دی نو د هغه لور به هم ډېره اوچته وه الله دې مسلمانانو کې صحیح اسلام پیدا کړي اولئک دا هغه کسان دي یدعون چې دي بلل کوي الی النار اور ته څوک دا کافران والله الله رب العزت یدعو بلل کوي الی الجنة جنت طرف ته ګوره دا کور بستا جنت او د امن ګهواره وګرځي چې کله پکې ته د دین خیال ساتي او چې نه ساتي نو بیا اور دی خو مال به مې هر څه به مې خو بیا به اور ستا دپاره جهنم به والمغفرت او مغفرت طرف ته باذنی په حکم د الله تعالی سره ویبینو بیانوي آیات نشانې خپلې للناس دپاره د خلکو لعلهم یتذکرون دپاره دي چې د نصیحت قبول کړي